أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب او سوق دے هغه کس چې مخواړوي عن ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیه السلام نا الا من مگر هاغه څوک مخ اړوي سفه نفسه چې هغه بے وقوف کړي خپل ځان لرا کم عقل کړي خپل ځان لرا. ولقد استفیناه فی الدنیا یقینا منگا غوره کړی د ابراهیم علیه السلام په دنیا کې. وانه فی الاخرة او بشکا د ابراهیم علیه السلام په آخرت کې لمن الصالحین د نیکانو خلقنا. اذ قال له ربه یاد که هغه وخت چې اویل ابراهیم علیه السلام ترب د اسلم تابدار شت. قال ابراهیم علیه السلام اویل اسلمت لرب العالمین ز تابدار یم د رب د مخلوقاتو. ووصى بها ابراهیم او وصیت وکو پدغی اسلام سرا پدغی تابداری سرا ابراهیم علیه السلام بنیه خپل زامنو تا. ویعقوب او وصیت وکو پدغی تابداری او دینداری سرا حضرت یعقوب علیه السلام. یا بنی اے زما زامنو اے زما بچو ان اللہ بیشک اللہ تعالی استفا لکم الدین غورکڑے دستاسو دپار دین اسلام. فلا تموتن پس ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر پدا سے حالت کی چیئی تاسو مسلمانان یعنی تر مرگ پا اسلام پا ایمان باقی پاتے شئی. ام کنتم شہداء اذ حضرا آیا وی تاسو شہداء موجود حاضر اذ حضر یعقوب الموت پہاغی وقت کی چے حاضر شو یعقوب علیہ السلام تا مرگ یعنی نزدے شو وقت دا مرگ دا یعقوب علیہ السلام. اذ قال لبنیه اویل پدغی وقت کی یعقوب علیہ السلام خپلو زامنو تا ما تعبدون من بعدی دسسیز عبادت بکوی تاسو رست زمانا. قالو اویل دے زامنوی نعبد الہکا منگ با عبادت کو دا معبود ستا و الہ آبائکا او د معبود د مشرانو ستا. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق چاگ مشران ستا و ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. الہ واحدا او دے دغ معبود ستا معبود یک یو یکتا. ونحن له مسلمون او منتق اللہ لرا یو تابداری کون کی. تلک امتن وہ دا یو جماعت یو ڈلا قد خلت چیقینن دوی تیر شوی دی. لها ما کسبت دے دا دوی دا پارا حغا چکم دوی کڑی یعنی اغا بدل دا حغی عملونو چی دوی کم کڑی دی. ولکم او دستا سدپارا بدلا ما د هغې کسبت چې تاسو یې کوئ. ولا تسألون او تپوس په نه کولی کیږي ستاسو نه عما په باره د هغې څه کې کانو یعملون چې هغوی کوم عملونه کړي. وقالو کونو هودا او ویل بدوی چې شی تاسو یهودیان او نصارا او ویل بنصارو چې شی تاسو نصرانیان.
تهتدون لار بأمومي قلت ورتأوائے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بل ملت ابراہیم بلکہ دین دا ابراہیم علیہ السلام حنیفا ہاغ ابراہیم علیہ السلام چی ہاغا مائلو دا ہر قسم باطل نا حق طرفتا یا یو مخیز موحد انسان مسلمان او یو انسان یو بندد اللہ ہو وما كان من المشركين او نو دا ابراہیم علیہ السلام دا مشرکاننا دا ملت صحیح ملت او صحیح دین دے قولوا ویتاسو آمنا باللہ چی منگ ایمان راوڑے پا اللہ باندے وما او پہاغس باندے انزل الینا چی نازل کرلے شوی دی منگتا وما او پہاغس باندے انزل الی ابراہیم چی نازل کرلے شوی دی ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او چی نازل کرلے شوی دی اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تا والاسبات او اولاد دویتا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ او ایمان راوڑے دے منگا پہاغ سچ ورکلے شوی دی موسیٰ علیہ السلام تا او عیسیٰ علیہ السلام تا وما اوتی النبیون من ربهم او منگ ایمان راوڑے پہاغ سو اوتی النبیون چورکلے شوی دی نور نبیانو پیغمبرانو تا من ربهم د جانب د رب د دوینا لا نفرق بین احد منهم من جداوالے نکو فرق نکو پمنز د یو دی پیغمبرانو کی یعنی پٹول ایمان ساتو ونحن له مسلمون او من خاص دا اللہ تابداریو فَإِنْ آمَنُوا پس کجرت دے خلق ایمان راوڑو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ پَمِثل دا آغی حاغی پشان دا حاغی چی ایمان راوڑے دے تاسو فَقَدْ اهْتَدَوْنُ پس یقیناً دوی لار امندلا وَإِن تَوَلَّوْا او کچرت دوی مخواڑولو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق پس بیشک دی دوی پا حق اختلاف کے پا دشمنی او زد کے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ پس کافی دے اللہ تعالیٰ استاد پارد دوینا یعنی پا مقابل دوی کی تالر اللہ بستے وهو السمیع العلیم او دے دغ اللہ تعالی اوریدن کے او علم والا صبغت اللہ رنگ دا اللہ یعنی لازم و نسی قبول کی تاسو رنگ دا اللہ لرا دین دا اللہ لرا ومن احسن من اللہ او سوک زیاد خیست دے دا اللہ نا صبغتن پا اعتبار دا رنگ سرا پا اعتبار دا اثر سرا دا دین سرا ونحن له عابدون او یمن خاص دا دغی اللہ عبادت کون کی قلت ورتعوى اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتحاجوننا آیاتا سو جگڑی کوئی زمان سرا فی اللہ پبارد اللہ کی وهو ربنا وربكم حالان کی حغا رب زمونگ دے او رب ستاسو دے ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم او دی زمونگ دپار زمونگ عملنا ولکم اعمالکم او دی ستاسو دپار ستاسو عملنا ونحن له مخلصون او من خاص دغی اللہ دپار خالص کون کیو خپل عبادت لرا ام تقولون یا ویتاسو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب چھ بیشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام
والاسباط او اولاد کانو هودن ودوی یهودیان او نصارا یا نصرانیان قل تورت اوائے اے نبی علیہ السلام انتم آیتاسو اعلمو زیخ عالمانی خپوئی ام اللہ یا اللہ تعالی ومن ازلمو او سوک زیاد ظالم دے ممن دہاغی چانا کتم شهادتن چه هغا پټوي هغه گواهی لرا عنده چې د سردا من الله د الله د طرفا وما الله بغافل او ند الله تعالی نا خبره عما د هغه سن تعملون چې تاسو یې کوي تلک امه و دا یو امت یو ډلا یو جماعت قد خلت چې یقینا دوی تیر شوي دي لها ما کسبت د دوی دپاره هغه چې کوم دوی کړي ولکم ما کسبتم او دي ستاسو دپاره هغه چې کوم تاسو کړي ولا تسألون او ستاسو نه به تپوس نه کولی کیږي عما په باره د هغې څه کې کانو یعملون چې دوی کوم عملونه کول د دوی دا عمل